یو کس ورته سوري کې تماشه کوله چې وی کتل دا شیخ ابوالخیر په دواړو لاسو باندې ټوکرې جوړې یو کس پرې ووته استاد جي ستا دا دویم لاس ته کوم ځای نه راغی شیخ صاحب دویم لاس ته کوم ځای نه راغی هغه را دننه کړو په خولې وله لاس کېښودو وایي قسم دی ما د الله سره دغه کړو کله چې دننه رالم ما وایي الله ستا په رضا باندې رضا یم الله په دا عذاب باندې رضا یم الله په دا تکلیف باندې رضا یم خدایه د قیامت پرس چې مې رسوا کې د قیامت پرس چې مې بربند کې تیار نه یم الله په دې باندې خوشحاله یم وایي زه چې راپاڅېدم چې مې وکتل الله تبارک وتعالی زما دویم لاس پیدا کړی ټول څوک سره زبان یو بزرګو شیخ ابوالخیر باندې یادېږي د الله سره واده وکړه الله مونږ خو وعدې کوو که نه وعده خلافې هم ډېرې زیاتې کوو الله دا کار به نه کوم جي او بیا ته یو درز وباسم الله زبا خدای ستا د رضا دپاره کاروبار پرېږدم ستا دین ته او الله به ستا دین ته مې ځان وقف کړ زمانه تېرېده دا شیخ ابوالخیر په یو باغ کې دیره شه زمانه تېرېده یو پیره شیخ ابوالخیر جذباتو کې راغی وایي الله دې باغ کې چې کومه میوه ده دې میوې ته به م زه لاس ناچوم که چېرته په ځمکه را پرېوته نو به وخورم او که را پرېنوته الله ستا د دین او د رضا دپاره لږه تنده تېرولو ته تیار یم او څوک تیار وي موږ تیار نه یو مړه نو که نه دوست محمد امیر صاحب ته مې ویلی که چیر وړه خیال لري الله ستا د رضا دپاره لږې ته تیار یم بس اوس په امتحانات هم راځي زما محترمو ښه یو انسان الله سره وعده وکړي که نه خدایه دا ګناه به نه کوم خلوت کې یو ګناه کوي خدایه دا ګناه به نه کوم او تا ته مې په حقه مې الله تا ته توبه ویسته هر چاته د خپلې ګناه پته لګېږي تاسو ټولو ته پته ده خفه کېږئ ما د خپل ځان موازنه به وکړي او ځان ته به ګریوان ته سر ښکته کړي چې زما نه کومه ګناه په خلوت کې ډېره کېږي نو توبه به وباسې بیا به دې پته ولګېږي نو چې د کومې ګناه نه توبه وباسې نو شیطان زورم په هغه ګناه باندې ډېر کوي چې د الله سره ستا وعده خلافي راشي زما محترم او د انسان سره چې وعده خلافي راشي څومره چغې وي دا د الله ذات ته قسم دی الله رحیم ذات ته ګناه کوم او زما رب یې معاف کړي ګناه کوم او زما رب یې معاف کړي ګناه کوم او زما رب یې معاف کړي یو انسان ته په دویم ځل غلطي وکړه په درېیم ځل به تی چې روکشه سپیه ګوره رانه شي دا وایي مونږ کنه بیا رانه شي په دې طرف په دې طرف رانه شي او د الله ذات ګوره چې د قیامت د سبا پورې تر کومې پورې د ابتدا د بلوغت نه والا چې ستا 50 سال 40 سال په ګناهونو کې تیر شو 40 سال مسلسل ګناه کېږي او د الله ذات ته توبه وباسم او زما د الله د ذات دروازه د رحمت دومره لویه ده چې زما توبه الله ته قبلېږي زما محترم دا شیخ ابوالخیر وایي الله نن به زه میوې ته لاس ناچوم دا میوه که په ځمکه را پرېوته خو به خورم او که را پرېنوته د الله نو نه خورم و دا مې تا سره وعده ده د خدای شان ته وګوره امتحان راغی الله تبارک وتعالی د دغه نه یو میوه هم نه راغورځوله باغ نه امتحان پرې راولي چې ګورې څه وایي او زمانه تېره شوه چې یو هفته تېره شوه شیخ ابوالخیر د لوږې نه ډېر زیات بېحاله شو لوږې پرې ډېره زیاته غلبه وکړه الله څه حکم اوس امتحان نور هم سختېږي توجه شه وایي دغه وخت چې سیلې ډېره زیاته تیزه شوه دا شیخ ابوالخیر په ځمکه باندې پروت دی ملاست دی او یوه هفته لوږه تېره کړې ده په دغه کې په جسم کې توانایي نشته چې کښېني دومره توانایي په جسم کې نشته چې کښېني وایي تر دې پورې الله امتحان وکړ حتی تر دې پورې چې سیلې راله هغه یوه ونه یې راماته کړه د سره چې خوا کې وه او د هغې نه میوه ځوړندېده او د په دې شونډو پسې لګېده زما محترم امتحان ته ګوره جي ښه الله په امتحان څنګه راوست خو راغورځوي یې ورته ده شونډو پسې به ولګي او دغه وعده کړی ده الله چې په ځمکه را پرېوتې دي الله چې په ځمکه را پرېوتې دي دغه میوه چې شونډو پسې جنګېده شیخ ابوالخیر وایي الله زه ډېر زیات وږېم حتی تر دې پورې چې بند نه شو لاس یې ور واچو میوې ته ویې خوړه اوس ګوره الله سره وعده خلافي وکړه هغه بزرګو الله ته دنیا کې وباسي وایي د میوه مې وخوړه چې هسې لاس مې ورته راچولې راشه ځان پرې موړ کړه جي چې بالکل برابر شه وایي چې خیمې سره خوا کې کېناسته توانایي راله دې کې غلو غلا کړی و د دې خیمې سره کېناستل توجه کوئ خبرې ته غلو غلا کړی و د ده خیمې سره کېناستل چې د ده خیمې سره کېناستل کسان ناله وایي چې غله راغلي دي چې ویې کتل اغلې ونیول خوا کې خیبه کې دی هم ناست وي دی مشر دی دننه کې دی هم پکې دننه کې چې باچا ته پیش شه زما محترمو چې کله سزا پې وورودلې شوه وایي یو خپه یو لاس پتې کټ کېږي د ټولو نه یو خپه کټ کړه
د ټول نه یو لاس کټ کو د شیخ ابوالخیر نمبر چراغ یو لاس ته قطع کړه ما محترمو د بیا وروسته په اقطاع باندې یادېږي ښه نوم شیخ ابوالخیر او یادېده په اقطاع باندې اقطاع په لغوي دغه کې عربي زبان کې هغه چاته چې د هغه نه سقط شوي لاس د دنه پرې شوی و کنه اقطاع به وته باچا چې ته لاس قطع ک گویا چې د خپې نمبر ته راته خپې ته والا یو کس ول आवाज ورک باچا ته دوکه شوی ابوالخیر ګوره عام سړی نه دی دا د دې زمانه ولی الله دی تاسو دوکه شوی چې جانچ پړتال وکړه شیخ ابوالخیر غلا نه وکړي باچا ته معافي وغوښته دغه ابوالخیر ورته وي دا تاسو ګناه نه ده دا زما ګناه ده ما الله سره واده خلافي کړې وه الله ماله سزا راکړه دنیا کې چې زمانه لاس قطع شو او زه په دا سزا باندې درب نه راځایم چې د قیامت پر بیا سزا ته تیار نیم د ما محترم ته په دې باندې خوشحاله سه چې الله مانه دنیا کې وباسه الله د قیامت پر چې زه بربن ولاړم او هغه تکلیف هغه سزا هغه عذاب به ګوره د دې په سو چند زیاتی زما محترمو الله د هغه عذاب نه مې اوساته دنیا کې رانه وباسه خدای هغه ته مې پرې نه دی موږ وایو چې قبر کې به وسره ګورم زه یم قبر کې به ته به ګورې تا سره به ګوري ته پوه شوې نه جمله دې غلطه اورېدلې ده او غلط بیانې کې وایي دغه زمانه تېرې ده شیخ ابوالخیر خپل ځای ته راغی توبه ویسته الله خپل کاروبار به کوم په هغې به معیشت تېروم شیخ ابوالخیر زمانه تېرې ده وایي خپل کوټه کې به دننه یو پیره یو کس ورته سوري کې تماشه وکړه ګویا د ایمان او د جذبې خبره کوم یو کس ورته سوري کې تماشه کوله چې وی کتل دا شیخ ابوالخیر په دواړو لاسو باندې ټوکرې جوړې یو کس پرې ووته استاد جي ستا دا دویم لاس ته کوم ځای نه راغی شیخ صاحب دویم لاس ته کوم ځای نه راغی هغه را دننه کو په خولې وله لاس کېښوده وایي قسم دی ما د الله سره دغه کړو کله چې دننه رالم ما وایي الله ستا په رضا باندې رضا یم الله په دا عذاب باندې رضا یم الله په دا تکلیف باندې رضا یم خدایه د قیامت پرس چې مې رسوا کې د قیامت پرس چې مې بربند کې تیار نه یم الله په دې باندې خوشحاله یم وایي زه چې راپاڅېدم چې مې وکتل الله تبارک وتعالی زما دویم لاس پیدا کړی ټول څوک سره سبحان الله تاسو سبحان الله مې ټول څوک سره بیا سبحان الله دغسې جذبې والا سبحان الله داسې سبحان الله پکار دی چې هغه د هغه اسمانونو ته ورسېږي सलाम